کتابونه لیکلي دي. ملکه وکټوریا دا د برطانیې حاکمه وه او عجیبه خرافات ویلي دي. هغه وایي زه آخرنی پیغمبر یم، په ما باندې به ایمان راړئ. کله وایي زه هغه عیسی موعود یم چې د چا باره کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به د دمشق د جامع مسجد په شرقي مناره راځي. هغه وایي زه یم. کله څه وایي کله څه وایي. او دلته یو لویه طایفه هغه غلام احمد قادیانی هغه پیغمبر مني. شانورشاه رحمت الله علیه اکابرین دیوبند په هغه وخت کې د دې فتنې سرکوبي کړي و، لوی مناظرې شوې وي او هغه مالونه ما ویلو چې دا کافران دي، لیکن عام خلکو به نه منله. تر دې چې د بټو په زمانه کې علما ټول جمع شول او حکومت مجبوره کو چې هغه د حکومت په سطح باندې اعلان وکړي چې قادیانان کافران دي، ورنه خلک دې ته نه تیارېدو. بټوم چې وکتل تمامه دنیا زمانه مخالفه ده، فوج باقاعده مخالف شوی و، نو مجبورا حکومت د علماء فیصله څرګنده کړه چې قادیانان کافران دي. د دې پرویز مشرف په وخت کې قادیانانو بیا سر راپورته کو. پرویز مشرف خپله قادیانی و. علماء غټه غلطي وکړه چې په ده باندې مخکې نه فتوا ونه لګوله، ځکه هغه دروغ وایي چې د قادیانی نه یم او پکې سخت قادیانی و. ټول قبیله د هغه قادیانان دي. نو د هغه په وخت کې د فتنې بیا سر پورته کړی دی. دغې وجې نه علما مجبوره دي چې ځای په ځای مسلمانانو ته د دې اهمې عقیدې اظهار وکړي. زموږ د ټولو عقیده ده چې رسول الله خاتم النبیین دی. دغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي او که حضرت عیسی علیه السلام راځي هغه خو مخکینی پیغمبر دی. اخو الله تعالی ژوندی اسمانونو ته خېږولی او که حضرت عیسی علیه السلام رام شي ابد رسول الله دین خوري. احادیثو کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام به د دمشق د جامع مسجد په شرقي مناره باندې راکوز شي او بیا به هغه د مهدي علیه السلام سره ملګری شي او په دنیا کې به د رسول الله شریعت چې کوم نه خوري. نو دا ختم نبوت مسله دا اجماعي مسله ده. د رسول الله د زمانې نه والي تر دغه وخته پورې دا د مسلمانانو کلکه عقیده ده چې رسول الله خاتم النبیین دی. د هغه نه پس بل پیغمبر بل رسول اب قطعا چې کوم نه هغه نه راځي او که راځي به نو هغه دجال او کذاب وي. اوس هم ډېر خلک په دې عقیده په دې غلطه عقیده کې چې کوم نه مبتلا دي. د علوم حقانیه کې د رسالپور یو لوی افسر راغی، وینګ کمانډر او ورسره دوه کاپلانو یا سارجنټانو تبلیغي جماعت والو خشتګیري وي. حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ترالل چې دا زموږ ډېر لوی افسر دی، د ده څه مسلې دي تاسو نه تپوس کوي. دفتر ترالل مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ما پسې طالب راولې ګلو زه خپل درسګاه کې وم ورالم تاسو بچیا دا د رسالپور څخه کسان راغلي دی د مسلو څه تپوسونه کوي ته ورسره ورشه. ما چې راغی افسر مخ ته وکتل نو ما ویره دا خو قادیانی دی. قادیانان دلته لغوندې زونډې ګیره ساتي، دا د هغوی نښه ده. ما ورته ویلي تاسو ته راغلی ما ته څه معلومات دي؟
تاسو سره مولانا ما ته غوست چې دا په مچو ما غږ نشو کوله دفتر کې هغه ملمانو ته د چا تنظیم شوی چا چوستلی هغه افسر چې کوم وینګ کمانډرو هغه وی کتابخانه کې با د کتابخانه ناظمی او تبه او زبه ا دادو ملګری چې ما سره غلي دی بل څوک بني ځکه ګڼ کسان شنو بحث نکېږي زه صرف د یو څو مسلو باره کې راغلی ما خیر هغه چې اوس کلی هغه مال د دارالعلوم کتابخانه دی زوړ دارالحدیث کې قبلي طرف ته چې کومه کمره و دلته کتابخانه وړه کتابخانه وه وخت کې د دفتر نه موږ ووتو کتابخانې ته تلو هغې دو کسانو ځکه ستن روغوندې رستو کوم هغه افسر د کتابخانې ناظم سر روانو مولانا ګلرحمان صاحب الله دې وبخي د پیر سبا ناظم او د دارالعلوم ډېر لوی خدمت کړی دی الله دې په قبر انوار او برکات باندې افسر هغه دواړه مخکې روانو هغه کاپلان چې وو ډېر روغوندې رستو کوم مولوي صاحب غوسه کېږم دا زموږ افسر دی او قادیانی دی اکثر دا وایي چې ستاسو مولیان بحث نشي کولی نو دی بیا زر غوسه شي باز خیر ورالو کتابخانه کې کېناستو او دومره یو غټ کتاب ورسره هغه د رومبال نه راویستو او ویس بردو اور یہ میرا مقصد احقاق حق ہے یعنی کہ حق سرگن سے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ حق کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرے ہم ہر باطل سے خود دور بانگتے ہیں میں بولے پدی کتاب کے بات گورے مناظرہ کا بیان باندې چې ما سره په مسلو باس کې کتاب بګوري که په یاد وي نه خبره کتاب مې ځان سره راوړلی دا د قادیانانو لوی چې کوم نو ډایري وي لیکن د قادیانانو ټول اعتراضات دي پورا رامیان دي که نه ځان پورا تکړه کړی زموږ د کالج هلکان ورسره باس نشي کولی د ایم اے د بی اے قابل هلکان یو قادیاني سره خبرې نشي کولی دا ما ته بله خبره راسه ګاډي کې د یو دل روانو او د کالج هلکانو د یو قادیاني سره باسو هغه یو قادیاني ټول هلکان لا جواب کړو زه صحیح کوم چې مولا هغه ناسته ما پسې رالګي لږ راشئ دا قادیاني څه خبرې کوي نو هلکه تاسو مې دا بي ایم څه دپاره کړی قادیاني غلط مذهب هغه لګیا د تاسو سره باس کوي نو خیر هغه ډایري داسې کولاو کړې وه او وی د حضرت عیسی علیه السلام باره کې خبرې کوو کہ حضرت عیسی علیہ السلام جوندے دے او کمر دے قادیانان در دغه بات شروع کی چرم دا بات سر سره مکو هغه طالبان څورته معلومات ني موته دې په سر سره تعلق ہے عیسی علیہ السلام جوندے دے او کمر دے ساو زما باس خدا ختم نبوت ته مسلې دے مونږ وایو رسول الله خاتم النبیین دغه قرآن وایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين او ته غلام احمد پیغمبر دے نو استاو زما موضوع هغه د ختم نبوت مسله ده او ما موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه دا مناظري بنیادی شعر ہے کہ په هر علم کې بعد علم د موضوع د احوالو نه باس کې ادي طالبان کوئی تاسو نه پوهیږي علم نحو دا غي موضوع کلمه او کلام دی د کلمې د کلام او د احوالو نه بحث کیږي چې دا کلمه مرفوع ولې را دي دا منصوبه ولې وي دا مجروره ولې وي په بعض کلماتو کسر او تنوین ولې نه را دي په بعض اعراب ولې نه څرګندېږي نو دا هر علم دا موضوع د احوالو نه د پدې ز پوه نه شم هغه راته وي
میں کمال لے راضی مناظرے تو پوئی گی پہ نا میں ڈاکٹری دا ڈاکٹری موجود ہے انسان بدن دے اور ڈاکٹری کی دا انسان دا بدن دا احوالو نا بحث کی چدتا دا زکام والے را گئے دا زکام علاج بسوی دا دی سڑی دا ملیریا تبا والی دا او دا ملیریا تبا علاج بسوی دا انسانی بدن دا حالاتو نا پا علم طب و علم ڈاکٹری کے باس کی گی چدا بیماری صدا او دا دی علاج بسنگئی نستاو زمان موضوع خو دا ختم نبوت مسئلہ دا رسول اللہ خاتم النبیین منم او توے غلام احمد قادیانی پیغمبر دے نمگا با دا غلام احمد قادیانی دا احوالنا بحث کو او دا رسول اللہ دا احوالنا بحث کو جو واقعی غلام احمد قادیانی جو تواڑو بول بمراتل لکا غفل کتاب کی لکی چیزا دا دیابیتس بیمار ہے ماں دی شوگر تا پتب کی دیابیتس ہوئی زوئی دا شوگر بیمار ہے ما تا ہر 15 منٹ پس متیا دے را دی او زما گوڑم خواہی نیو جیب کی زما دا گوڑی چکائی ہوئی بل جیب کی میں لوٹی ہوئی آگا دا مانا کہ دا ٹائلٹ پیپر ہی نہیں ہوئی دانن سبا باقیدہ دا ٹیشو پیپر اور ٹائلٹ پیپر ہی خلق پا گیا او دا سوچائی دا آگا دا مانا کی نہیں نہیں ہو یو جیب کی بھی زما لوٹائی خپل کتاب کی لکی کلا کلا میں خیال نہیں دا او دا سوچولو دا پارا دا لوٹی پا دا گوڑا میں راگشتی ہو پا گوڑا دا مرتد جناب یو سڑے چی پا گوڑا اگا خپل میتیا دے اوچائی نو سمرہ صاحب کے موچی گیا نو خوبا لیاڑی جوڑی کی کت پتی جوڑی گیا خوبا ٹولر سے گندہ کئی نو غصہ شو ابھی ہم نے باس بھی شروع نہیں کیا اور آپ ایک مقدس شخصیت پر کیچڑ اچال رہے ہیں غصہ شو ایو مقدس مارتے میں تو کیچڑ اچالی تو ان کی کتاب میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں ذیابیطس کا بیمار ہوں اور مجھے گڑ سے بھی محبت ہے اور میرے ایک جیب میں ڈھیلے ہوتے دوسرے میں گڑ کبھی کبھی غلطی سے بجائے ڈھیلے کے میں گڑ تو میں داغی کتاب کی نہیں اور میں غدام ہوئی ماتا دا حید بھی نہ راضی نو دا سڑاو که خدا و دا حید بھی نہ خود ترا دی نورو موسک میں دا ستا دی کتابونو کی لکلی دی اور غدام ہوئی کہ ماتا فرشتہ را دی چھ دا غینم ٹیچی دے رسول اللہ مبارک تو چکم فرشتہ را دا جبرائیل علیہ السلام اگر اقبل فرشتی نم دی ٹیچی او براہین احمدیہ داو امامان آسمانی کتاب چکم دن نادل شوے رے کلا وی دا اقبل دان اقبل پیدا شوے ما دا سو خبری موکی دو سڑے رے سخ غصو دا غصہ کی گا مکہ دا کتابونو کی دا غن نوی زنن قادینے کہ کم کبھی تبا توبہ باسی او میں دا چستا خوخ دا پا حیات عیسیٰ علیہ السلام او پا وفات عیسیٰ علیہ السلام ببا سکو لیکن ستا غلام احمد قادیانی تا سیٹ نہ خالی کی گئے تیوے سیٹ پا گلا پارا خالی سی میرا دا بات شروع کو چنانچہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حیات او دا ممات باس میں سر شروع کو میں قرآن خوئی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له قرآن وی وما قتلوه دغی یہودو عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے نہ دے وما صلبوه نے پسولی خیر بولے دے اور قرآن وی بر رفعہ اللہ الیہ بر رفعہ اللہ الیہ اللہ تعالیٰ غبر آسمان نو تو خیر یہودیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت دشمنانو سو زل دا قتل ارادے کڑی وی لیکن کامیاب کی دل نا ذکر در رضبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مسجد اقصا و منبر خلق تا تقریر فرمائلو او دا بلا حواریین بت چاپے رو او دا شپیبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبل زیتون تو خطو دا بیت المقدس طول پغرونو دے دمرا لولی غرونه می دي دا سټیرای دي او بیا د دې
بیت المقدس د ښار نه چې کوزیږي نو داسې لږ به کوز شي چې کوز شي نو په کنده کې د بیبي مریم قبر هم دی هغې ته هم پوڼۍ کوزې شوي دي او بیا د هغې نه بره یو ډیری ده دا د مصري باندې ډیری ډېرې اوچتې دي هغه دومره اوچته نه ده هغې ته جبل زیتون وایي په دغه جبل زیتون باندې به حضرت عیسی علیه السلام د سپي ورغی نو ځان ته یو عبادت خانه تیاره کړې وه نو هغې کې بیا تهجد کولو عبادت پرې کولو د الله تعالی په ذکر او اذکار کې به مشغول و زه تللی یم دې ټولو ځایونو الحمدلله پنځلس ورځې بیت المقدس کې الله تعالی ما ته راکړې وي او بیت المقدس کې ډېر مقدس مقامات دي او د بیبي مریم قبر دی هغې ته موږ کوزلو او جبل زیتون ته څو ځله به راختي یو دلته اوس هم انګریزان راځي او هلته جړاګانې کوي چې دې ځای کې یهودیانو حضرت عیسی علیه السلام قتل کړی دی او په پانسۍ خېبولی دی نو یهودیانو وی چې د مسجد اقصا په منبر خو موږ عیسی علیه السلام ته څه نشو ویلی ځکه بلا ملګري به ورسره ناست وو خو د شپې به لاړ شو جبل زیتون باندې دی یوازې هلته به یې قتل کو خبره به دی چې ورغلل دروازه بنده وه دی یو ملګری په خپلو موټو باندې وخېږولو چې هلکه زموږ په دې موټو قدمونه کېږده په دې دیوال وخېږه او بل طرف ته ودانګه نو دننه به دروازه لرې کړي نو موږ به ټول راشو عیسی علیه السلام به قتل کړو دغه سړي چې په دیوال ورخوتو هغې طرف ته یې داسې ټوپ کو درست شو نو حضرت عیسی علیه السلام داسې وکتل چې دا څوک رالل او دې سړي هم ورته وکتل دی یکدم ورلر کولو الله تعالی داسې انتظام وکړو چې د حضرت عیسی علیه السلام د مخ هغه صورت د ده په شکل پرېوتو هغه هم د عیسی علیه السلام په شان د الله حکمتونو ته وګورئ او الله تعالی فرشتې ته وایي چې زما دا بنده یکدم بر اسمانونو ته وخېږو دې ملګري چې ملګرو ته دروازه لري که هغه یې په دره باندې کړل چې دا عیسی علیه السلام دی ځکه مخکې د عیسی علیه السلام په شان قتل یې کړو وظالمانو دا خو موږ خپل ملګری ووژلو سپلی د هغه دي څادر د هغه دی هغه یې وایي که دا زموږ ملګری عیسی علیه السلام څه شو که دا عیسی علیه السلام یې زموږ ملګری چېرته لاړو الله تعالی وایي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دی باندې اشتباه راغله هغه خو الله تعالی د فرشتې په ذریعه بر اسمانونو ته وخېږولو نو زموږ دا عقیده ده چې الله تعالی عیسی علیه السلام ژوندی آسمانونو ته خېږولی دی او هغه به راکوزېږي د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره او بیا به د رسول الله دا دین لګیا دی خورئ دې باره کې د رسول الله احادیث تواتر ته رسېدلي د عیسی علیه السلام د نزول باره کې عیسی علیه السلام به راځي هغه بیا په دنیا کې د رسول الله شریعت خورئ هغه دجال قتل کوي هغه د فتنو سرکوبي کوي علامه شاه انور شاه رحمت الله علیه هغه ټول احادیث را جمع کړل او د کتاب نوم یې کېښودو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح طالبان یاد کوي دا ډېر اهم کتاب دی التصریح اصوات سره التصریح بما تواتر فی نزول المسیح مفتی شفیع رحمت الله علیه هغې باندې د روایاتو تحقیق کړی دی بیا عبدالفتاح ابو غده د شام یو ډېر لوی عالم دی وفات دی خدای دې په قبر رحمتونه نازل کړي هغه د دې کتاب بیا مزید تحقیق وکړو د هندوستان د چاپخانو نه چاپو بیا هغه په بیروت کې په اعلی طریقې سره دا کتاب چاپ کو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح نو زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی
او قادیانان وایي چې نه هغه مړ دی، عیسایان وایي مړ دی، یهودیان وایي مړ دی. قادیانیان او یهودیانو کې څه فرق ته ټول د قرآن لګیا دی انکار کوي. او قرآن صراحتا وایي وما قتلوه وما صلبوه. نا قادیانی افسر ته چې ما دا خبرې کې حیرانه شو، بل څه ورته نه وتلل نو بل رفعه الله الیه، د رفع نه مراد رفع روحاني ده. مې د بل معنا څه ده؟ رفع روحاني خو د ټولو کې هر سړی چې مړي او مؤمني د مؤمن روح بره اعلی علیین ته فرشتي وړي او د کافر روح سجیین ته وړي. بیا د بل درابیه څه ته وایي؟ مې اول دا خبرې لکه لس دولس کاله برادې د علوم حقانیه کې دلته به د نحوي کتابونه شروع کې نحو امیر به وی، هدایت النحو به وی، کافیه به وی، شرح جامی به وی، او بیا د هغې نه پس مختصر المانی ووایا، قین و تلخیص ووایا، مطول ووایا، بیا به مې د صرف کتابونه وی، دا میزان دی، دا منشعب دی، او دا زرادی ده، دا زنجانی ده، دا علم الصیغه ده، دا مرح الارواح ده، دا فصول اکبری ده، دا شافیه ده، او د منطق رسالې به ویل غواړي، دا صغرا ده، دا کبرا ده، دا عیسی غوجي ده، دا مرقات ده، دا قالاقول ده، او دا شرح تعذیب ده، او دا رساله قطبیه ده، دا قاضي ده، دا حمدالله ده. بلا سترګې دا سره ووتې. دا خبرې مې سړی زده کړي والا بیا راځي یو مدرسې ته ډایري کولاو کی او بیا چې کمدنو بحث او مناظره کوي. د علم څه ګادره نه ده، دا خوړ کاڼي پاسته ونه ګیدړانو به ترې لډوان جوړ کړي. که علم اسانه وخوړي او سړی به مولا وکړي. زه یو ځل طالب وم، دارالعلوم ته را روان ښکته مې کور و. د غلام علي شاه باچا دی، الله وبخي، ډېر ښه سړی و، مړ دی. راته وی دا څه کتاب دی؟ میں دا بیضاوی دے دیکھوا کا میں بچہ دی سرگو تیمو دا ڈیر جانے لی میں سر سڑو بیضاوی نواغشتا قدرتی چی کلاوی کڑوں بانی سفیر ہوتے چی پا بسم اللہ کم باستے میں یو لکی رخو پا کیوں آیا میرا واقعی گرانے لگا. واقعی ذکر خو خلا کوئی ٹینگا کچی مولا شی چادا ویلی ٹینگا کچی ترکان شی ٹینگا کچی لوار شی ترکانی لواری ہر شے آسان دے. خود ہمارے پرب قسم علم ډیر ګران دی. دا طالبان چې د سوات او بونیر او د وزیرستان او د بلوچستان نه راځي بل کورونه پرېږدي، علم دا علم ډیر ګران شی دی. ګورئ ہمارے پرب قسمی چې په کارونو کې علم ډیر ګران شي. د ګنټۍ بیلچویم زما طبیعت ډیر قلاوي، سخت نه سخت کار، اوس کو کمزور ہے لیکن کتاب چې ګوري انتہائی مشکل کار. قادیانی ته ما وی بل پیژنې نه، راغلی دلته کې مناظرې ته ډېر شرمنده شو. یوې خو څو زموږ ټیم ګړۍ ته کتل، بیا به چېرته ښه راځم، هغه چې تله بیا نه ده راغلی الحمدلله. یا قادیانانو ته ځان تکړه کوي، ځان ته مسلمانان وایي. مسلمان وایي هغې ته چې هغه د خپلې عقیدې حفاظت کولی شي. ګریجویټ هلکان یې مې کړی، ډیګریانې اخېستي، او قادیاني سره بحث نشي کولی. هغه ځان دومره تیار کړی، هغه سره دومره پک. نو ما دا عرض کولو چې د قادیانیت دا فتنه دا ډېر په طاقت سره خورېده. قسم د علماء دیوبند نه وی، نن به اکثر علاقه چې کوم هغه د قادیانانو. دا خو علماء دیوبند ته الله تعالی توفیق ورکړی، چرتم چې باطل سر پورته کړی د دیوبند مولا ورته میدان ته وتی. بریلیان مولیان دا کار نه کوي، ای خو پرېږده چې ښې خیال واګانې او ښه دعوتونه خوري. الله تعالی دا کار د علماء دیوبند نه علي. څوک راشي د حدیثو انکار وکړي، پرویزیان چې د حدیثو ضرورت نشته، قرآن مجید کافی دی، کافی دی. قرآن وایي چې د حدیثو ضرورت دی. ځای په ځای الله تعالی وایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تا ته ما قرآن ځکه درکړو چې ته خلکو ته د دې معنا او مطلب چې کوم نه بیان کړي. د پیغمبر د ژبې نه چې کومې خبرې دي هغه هم وحي ده.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د پیغمبر په مبارک جبه چې کومه کلمې دا وحی ده. د پیغمبر د جبه نه ما سوا د وحی بل خبره نه. نو حدیث حجت ته، سنت چې کوم نه هغه حجت ته. او که یو راشي په صحابه اعتراض کوي دغه مولایان میدان ته ولاړي. په دې ملک کې داسې بد قسمته کسان هم شته چې هغه د رسول الله صحابه ته کنځلې کوي. هلته لاړ شي په روضه مطهره هلته کنځلې کوي صاحبانو. دغه شیعګان دا ما کتلي د رسول الله په روضه ولاړي. رسول الله سلام واچي السلام علیک یا رسول الله، او بیا وایي السلام علیک یا من آذاک من بین جنبیک. پتا دې سلامي چې ستا په ترخ کې کوم دا دوه صحابه دي دی تا ته ډېر لوی تکلیف ورکوي. حضرت ابوبکر، حضرت عمر ته بدرت وایي، حضرت عثمان ته بدرت وایي، ازواج مطهراتو ته بدرت وایي. هغه وایي دا قرآن مجید کې مسلمانانو سره موجود دی، دې نه لس سپارې صحابو پټ کړي دي. دا د شیعګانو عقیده ده. هغه وایي مکمل قرآن مجید دا به د مهدي منتظر سره وي. په عراق کې یو ښار د سامرا ورته وایي. هلته په پوڼو به کوز شي لکه زموږ دا هوایي چې دا خلک ورته په پوڼو کوزېږي، چې په پوڼو کوز شي هلته مخکې غټ کوی دی. وایي دلته نه به مهدي منتظر راوځي او د هغه په ترخ کې به مکمل قرآن مجید وي. وایي دا قرآن مجید چې د مسلمانانو سره دی دا محرف و مبدل دی. هغه لسو سپارو کې د حضرت علی خلافت او زموږ دا عقیده ده چې قرآن مجید کې یو ظلم کم نه دی، قرآن مجید کې یو زیرم کم نه دی. نو ما دا عرض کولو چې کومه کومه فتنه ده علما لګیا ده د هغې مقابلې دپاره راپاڅي او دنیا د مولیانو خلاف ده. چېرې د مولیانو روزګار دي باسونه کوي. دکاندار تو خو دکان کې بیغمه ناست دي، زمیندار تو خو پټي کې خوشحاله، کارخانه دار په کارخانه خوشحاله. خو دغه مولا دې ټکرو دپاره الله تعالی پیدا کړی دی. مفتی محمود رحمت الله علیه په قبر د خدای رحمتونه نازل کړي. د قادیانیت مسله وه ډېره لویه. مولانا بن نوري رحمت الله علیه د مرکز صدر او علماو زبردست کتابونه ولیکل. الله تعالی علما کامیاب کل بټو هغه مجبور شو حکومت فیصله ورکړه چې قادیانان کافران دي او زم ک الله تعالی بټو بخلې پدې به بخلې. ځکه دا خبره هغه د علماو ومنله. د خپل بن نوري صاحب سرومه سفارت خانه ته تلو، سفیر سعودي سره مولانا بن نوري صاحب چې ما ټول ډاک دلته سنسر کیږي، دا ټول ډاک ته دا ساته دې ما حواله کوم، دا به ته هغه د جدینه اسلامي سربراهانو ته لیږي او سفیر ته وایه چې فیصل ته وایه چې ګوره دا معمولي مسله نه ده، د قادیانیت مسله دا د دین اهمه مسله ده. فیصل ته وایه چې په بټو باندې زور ولګئ چې د مسلمانانو دغه فیصله چې هغه د قرآن او د حدیث فیصله ده دا ومني. د مفتی محمود صاحب بیا د شکریې دپاره عمرې ته راغلی و. زه مدینه یونیورسټۍ کې او دلته په چوټۍ راغلی وم. نو بن نوري صاحب رحمت الله علیه سره بیا سفارتخانې ته تللی وم. مفتی صاحب سوره دې هلته کې و، د ماسخوتن مودې مسجد نبوي کې وکړو. راته وایي سبا خو د ځم بس دی. ما ورته جي او سوره دې نور هم پاتې شي لکه د مو کې ځکه تاسو د ختم نبوت مسله کې ستړي بلا جلسې او څه مو کړي دي. نو مفتی محمود رحمت الله علیه وجړل چې دې کې شک نشته چې حرمینو کې ډېر لوی سکون دی. اړه مې غواړي چې ډېره زمانه دلته وي، لیکن څوک الله تعالی موږ پیدا کړي دغه ټکر ته یو زموږ قسمت کې ټکرې دي. کله یو فتنه سر راپورته کړي نو موږ میدان ته راوځو، کله بله فتنه راپورته شي که نه ځو نو خدای مو نیسي. ځکه ومن لم یحکم بما انزل الله، یو سړی چې د خدای
فیصله خلکو ته نه بیانوي او په هغې فیصله نه کوي دا ظالمان دي دا کافران دي دا فاسقان دي ځکه خرادي العلماء ورثة الانبیاء علماء دا د انبیاء وارثان دي وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما پیغمبرانو د سرو زرو یا د سپینو زرو میراث نه ده پریښی بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر اشد الناس بلاء الانبیاء فلمسل ثم لمسل د ټولو لوی امتحانات په پیغمبرانو باندې را دي بیا د هغې په صحابو او بیا په علماو باندې د علماو فریضه ده چې هر باطل هر څنګه چې جوړېږي ته به میدان ته راوځې که به کیمرې خو مړ کړې که نه شهید به شي که نه هر چې بعد آباد ما کشتی در آب انداختم نو ما درته نن دا د ختم نبوت مسله ځای په ځای بیانوئ کورونو کې دا د قرآن فیصله ده ما كان محمد ابا احد من رجالكم قرآن نظار شم چې داسې خلک به پیدا کېږي چې هغه به بیا د نبوت دعوه کوي نو قرآن مخکې نه ازلی قطعي فیصله وکړه چې محمد مصطفی خاتم النبیین ما كان محمد نه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم ساسو جسمانی پلار نه دی روحانی پلار دی ولكن رسول الله وخاتم النبیین خاتم النبیین نه لکه په خط چې مهر لګي هغې نه پس بل شی نشي لیکلی د رسول الله بین الکتفین خاتم د نبوت او وکان الله بكل شيء عليما دا الله علم کې دا چې راتلونکي زمانه کې به دجالان پیدا کېږي ځکه دا مهر یې ولګولو چې رسول الله نه پس به بل پیغمبر نه راځي او رسول الله مو فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی مناظره وه په اسمبلی کې د قادیانانو طرف نه بلا قادیانان او د علماو طرف نه مفتی محمود رحمت الله علیه ججان ناس تو څو ورځې باز کېدو الله مفتی صاحب ته ډېر لوی علم ورکړو جج ورته د کم دی نه ختم نبوت ثابت دی مفتی صاحب دې باره کې خو مستقل آیت هم دی لیکن د سورې بقرې د ابتدایي آیاتونه نه هم د ختم نبوت ثابتوم علما هم حیران شي دا مفتی صاحب څه وایي په اسمبلی کې زموږ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه شیر سرحد مولانا غلام غوث رحمت الله علیه حضرت مولانا عبدالحکیم رحمت الله علیه دا ټول علما هم اسمبلی کې موجود مفتی صاحب وی که غلام احمد قادیانی دا پیغمبر وی او هغه وی ما باندې آسمانی کتاب براهین احمدیه نازل دی نو بیا قرآن کې خدا سے پکارو الله تعالی وی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك متقين غري چې په قرآن ایمان راړي وما أنزل من قبلك او په مخکینو کتابونو باندې ایمان راړي لکه غلام احمد قادیانی باندې ما آسمانی کتاب او واقع پیغمبر و د بیا داسې پکارو وما انزل من بعدك الله ټول تاړي وال چې الله اکبر غلام احمد قادیانی دعوه کوي چې د پیغمبر په ما د ټیچی ټیچی فرشته وحی راړي او براهین احمدیه د آسمانی کتاب دی چې بیا خدا سے پکارو چې متقیان هغه دي چې هغه ایمان راړي په قرآن وما انزل من قبلك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بیا داسم پکارو وما انزل من بعدك ججوی چې واقعي د ختم نبوت مسله ده مسله ده د رسول الله د کتاب نه پس بل کتاب نشته
قبله په خانه کعبه ختم شوه، مخکې خلکو بیت المقدس او مسجد صخرې ته به عبادت کولو، لیکن قبله منسوخه شوه. فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آسمانی کتابونه په قرآن بس ودرېدل او امت په امت محمدیه ودرېدو او نبوت په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. ورونو د دې فتنې نه ګوره ځان ساتئ. د قادیانیت دا فتنه ډېره لویه قادیانان باقاعده خپله لور ورکوي چې یو سړی قادیاني کي، دولت ورته ورکوي. نو عقیده به ګوره ډېره مضبوطه ساتئ د مارونو. که غریبې پروا نشته خو چې عقیده دی عقیده د ایمانی دارو مدار د کامیابی په عقیده دی. د ختم نبوت عقیده به دا ډېره کلک او مضبوطه ساتي چې رسول الله خاتم النبیین دی، د هغه نه پس بل پیغمبر قراضي او دعوه کوي به دجال او هغه به کذابي. ځکه الله تعالی ازلی کتاب کې دغه پیغمبر ته خاتم النبیین ویلی دی او رسول الله بلا روایاتو کې بیا دا ویلی دی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امه بعدکم. دا ډېره لویه فتنه ده او خاص کر د کالج هلکانو ته چې بی ایم ای کړی پکار ده چې هغوی ته څه ناڅه معلومات وي. یوازې انګریزي نه ده چې ته د شیکسپیر ډرامې او د هغه نظمونه یاد کړي. ته د مسلمان په کور کې پیدا یو زلمی یې، د ګریجویټ یې، تا بی اے تا ایم ای کړی، پکار ده چې ته د یو باطل سره د خپل دین د حفاظت لپاره مقابله کولی شي. نو خو د کالج هلکانو ته وایي چې هلکه دا ډوم ته راځئ، کله نا کله درسونو کې کښېنئ، مونږ به درته جوماتونو کې انتظام وکړو چې کم از کم د باطلو خلکو مقابله کولی شي. یوازې انګریزي خو نه ده، ته خو د مسلمان په کور کې پیدا یې، د مسلمانې بیبي په سینه دې پیس کړي دي، پته هم د دې دین چې کوم د څه فرایض دي. دا یوازې د مولا دین خو نه دی، دا کلمه یوازې د مولا ده، دا قرآن یوازې د مولا ده، دا حدیث یوازې د مولا دی. ته دا کلمه څه خوند دپاره وایې چې زه مسلمان یم او د لا اله. د کالج هلکانو ته هم پکار ده چې ځان تکړه کړي، د پرویزي مقابله کولی شي، د یو شیعه مقابله کولی شي. تمارونو عقیده یو بنیادي شی دی، عقیده دا ډېره مضبوطه ساتئ. بهرحال نن په تمام پاکستان کې په هر جومات کې په دې مسله باندې الحمدلله علماو به بحث کړی. د دې ضرورت دې وجه نه راغی چې قادیانیت بیا ورو هغه لګیا دی سر پورته کوي. کافران غواړي چې مسلمانانو کې دا غلطې عقیدې راشي او مسلمانان خپله کې وجنګي. دې وجه نه د دې عقیدې پورا پرچار پکار دی، پورا تبلیغ پکار دی. الله تعالی دې د مسلمانانو نسل، د مسلمانانو بچي د غلطو عقیدې نه محفوظ اوسي. زموږ عقیده ده چې رسول الله مبارک دا افضل الانبیاء دی، خاتم النبیین دی او د رسول الله حجت حدیث هم دلیل دی، حدیث حجت دی او منکرین حدیث کافران دی قطعا. قرآن د حدیثو د حجت والی باقاعده دغه کوي، هغه وایي حدیث حجت نه دی. دا تمام عقیدې بنیادي زده کوي. الله تعالی دې ستاسو زموږ د عقیدې حفاظت وکړي. عقیده دې درستی دی که نه، که غریب هم بړې که نه، انشاءالله د الله په فضل و کرم جنتی یې. او که نه د دنیا بادشاہ عقیده دې خرابوي، جهنمی. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عقیده ګوره ډېر بنیادي شی ده مارونو. د دې عقیدې لپاره انبیاء کرام دنیا ته مبعوث وو، د دې لپاره صحابه قربانۍ ورکړي دي، د دې لپاره زموږ څلورو واړو امامانو لوی مشقتونه اذیتونه برداشت کړي دي. الله تعالی دې ستاسو زموږ د عقیدو حفاظت وکړي، زموږ د نسل د بچو د عقیدې خدای حفاظت وکړي، د مسلمان نسل د ایمان په رڼا باندې منوره کړي او دا باطل فرقې هم په نیغه لاره باندې راولي. ښه پوهېږي چې په غلطه یو، لیکن د شیطان لکۍ نیولې ده. خدای دې ټولو ګمراهانو ته د نیکۍ هدایت وکړي، د دې تمامو فتنو مسلمانان محفوظ. وصلی الله تعالی بیمارانو ته هم دعا وکړئ
چې الله تعالی د بیمارانو صحت او شفا نصیب کړي. وختي لاهور نه همغه حاجی عبدالرزاق فون کړو داغه پرور باندې څه تکالیف او مشقتونه دي چې رب العالمین داغه قرضې او محنتونه او مشقتونه لري کړي او الله تعالی ورته د عزت او د عافیت ژوندګي نصیب کړي. د متاثرینو ته دعا وکړي. شل لک نه زیات کسان د خپلو کورونو نه راغلي دي او په دې ګرمو میدانونو کې په دې لک دک بیابانونو کې پروردګاره د دې مدد وکړي، د دې حامی او ناصر شي. ډېر زر د خپلو کورونو ته سالمین او غانمین واپس کړي او حکومت ته هدایت وکړي چې په خپلو قومونو بمباري نه کوي. څوک دي؟ سوات څوک دی؟ بنیر څوک دي؟ ممند او باجوړ او دیر او وزیرستان دا خو د پاکستان مټي دي، دا خو مجاهدین دي. څوک په خپلو قومونو بمباري نه کوي او د دروغو پروپیګنډي امریکا کوي چې دلته القاعده دی او دلته اسامه راغلی او دلته ظواهري دی او کرام شي. اسامه خو غل نه دی. اسامه خو د مدینې منورې پاکه زندگی د جهاد لپاره پریښي و راغلی دی. کله چې روس سره جنګ کولو هغه مال مجاهد و، اوس یې هغه دهشتګرد شو. خدای دې ټولو ته د نیکۍ لاره وښیي. وصلی الله تعالی علی خیر.